د رمضان متعلق یو څو خبرې دي دا خپل باندې هم واورئ او د نورو خلکو سره هم لازمي شیر کړئ. ځکه ډیرو ملګرو ما سره رابطه وکړه، قاري صاحب په رمضان المبارک کې زمونږ په کور کې داسې زنانه دي چې هغې په رمضان مبارک کې د هغې کم بیماری راځي، مطلب حیض بیماری چې ورته راځي، نو هغه زنانه چې کوم دی دغه ګولۍ استعمالوي. آیا د دې څه حکم دی؟ دې باره کې د سره دوه خبرې کول غواړم، خو اولنۍ دا ویډیو خپل باندې هم ګورئ او د نورو سره هم لازمي شیر کړئ، ځکه د دې باره کې ماته ډیر زیات میسجونه او ډیر کارونه رالل. نو دا ویډیو خپل هم ګورئ، نورو سره هم شیر کړئ. راځم خپلې خبرې له کومه زنانه چې هم په رمضان المبارک کې ګولۍ استعمال کړي او دا روجې ونیسي، نو دا روجې مکمل کیږي، د دې په یو عبادت کې هم څه خلل نشي راتلی. خو که چېرته چا مثال په طور بیماری راله او دی پکې ګولۍ ونه خوړلې، روجې ونه نیولې، الله جل شانهو به داسې مطلب داسې ثواب او داسې نیکۍ مطلب دله چې په رمضان مبارک کې کم الله جل شانهو اجرونه ورکوي، که دغه زنانه د روجې نه بعد هم دا روجې راګرځولې الله جل شانهو به هغه شان اجر ورکوي. خو چې کله دلته زه یو خبره صرف عقلي کومه، ځکه اسلام خو سمنه نه ده فرمایلی چې مطلب دا ګولۍ مه خورئ، نه جنا که چا بیماری بنده کړله بالکل ټیک خبره ده، هیڅ خبره پکې نشته، خو صرف یو مسله به ورته تاسو ته راځي، په جسم کې به تاسو ته نقصانات پیدا کیږي، بیا داسې خلک چې هغوی قاري صاحب زمونږ اولاد نه کیږي. نو دغه دوایانې دغه ګولۍ مه استعمالوئ، او که چېرته چا استعمال کړي نو په روژه کې او د دوی په عبادتونو کې هیڅ خلل نه راځي. والسلام، ډیره مننه، الله مو راته خوشحاله ساتي.